سنټروزه ښه ډېر زورور انګور دی. صحیح دی ټیک دی. او ډک هم دي ډېر. سپین ایته دی. سپین ایته ښه. هغه چې دغه انار دی ګلابي نوم دی. لمر پرېوځي او هلته دا باغ له موږ رالو ډېر ښایسته شفتالو موږ د کور په باغ کې شته. 8 نمبر سټار کریمسن دی. دا تک سور راوړي. تک سور راوړي. خوږ هم دی که ماز دغه یې خوږ هم دا یې برمه ده ماشاءالله. السلام علیکم ملګرو. خانوزۍ کې د حاجي عطا الله کاله یو ښایسته باغ موږ درښکاره کوو چې په دغه کې تقریبا هر قسم فروټ به ته یې ووینئ. سیب به 3 قسم سیب پکښې دی. فصلونه یې هر قسم فصلونه شته. ټماټر یې کې کرلي دي، ګوبی دی، غنمو فصل ربل سوی دی، انګور دي. نو بلا تشبیه پر مځکې جنت جوړ کړی دی په کوچنۍ دغه کې په کوچنۍ ایریا کې. ماشاءالله ماشاءالله. انیس ستړی مه سې، څنګه یې ښه یې؟ دا خو ماشاءالله ستی باغ دی. نو پر نامه خو ستا د پلار دی، سمبالی یې ته. دغه په دغه کې خو هر قسم فصل موږ ولیدلی، فروټ هم ډېر قسمونه پکښې دي. نو په دغه کې خاص خاص شی څه شی تا کرلی دی؟ د هغه خصوصیت څه شی دی؟ په دا کې 3 قسم سیب دی. 3 قسم سیب. ټاپ سپر دی، گاجا دی، سټار کریمسن دی او تقریبا 4-5 قسم زردالو دی. 3 قسم سیتروزیا پکښې دي، چری پکښې دي او بل املوک هم کرلی دی ماشاءالله. ریډ بیوټي دی، ریډ امبر دی، بلیک امبر دی. دا شام کې کرلي الچي دي، 4-5 قسم شفتالو دي. بیانې هم شته، یو 10-12 قسم انګور هم شته، 2 قسم جوز دي، یو 2 قسم بادام. ته راځه موږ ته یو شی سات راښکاره که اول چل شش کال خو ډېر شیان یخ ولیدله سیب و ماسې وه. دوی خوا څه شیان شته، سنتروزي دي، پلمان دي. ته راسه دغه انګور راښکاره که تاسې ول دا د دغه پخېدنګ لږ په وختي وي. دغه انګور دي اوس زردالو سره پخېږي، تقریبا اوس د زردالو سره پخېږي د دې ماشاءالله. بیا دا چې وشکې دی دویم ګل هم شروع کېږي. دغه فصل یې دی، ډېر زورور انګور دی. صحیح دی ټیک دی. او ډک هم دي ډېر. ډک دي، ډېر ډک دي. دا چې ډکواله کې هر کار ډکواله کې. دغه کوم زردالو دی؟ دا چواره ده چې په هغه درخت کې خپله کښتې کېږي. دغه ده. دا بل قسم سنټروزه ده. دا ماشاءالله ښایسته سنټروزه. ډېره غټه سنټروزه ده. دا بل سایز دی، ناولاده سایز سنټروزه ده. دا خو ډېرې غټې دي، غټې دانې دي. واقعي غټې دي. او یو قسم بیا دغه دی، هغه بیا څه کوچنی دی. صحیح. هغه کوچنی دی. چک. دا بیا نری زردالو دی. نری او نری هم سر شش کال یخ بیا هم پکښې دي. ډک دی. او دا لږ تر دغه هم دغه لږ غټ دی ما خیال، تر هم نري. سات ګوبیانو ته هم ګورئ. ګوبي هم دا حق لري چې وروره دی وي خالد سنټروزو ټکنه ده اخیستې موږ هم ښکاره کړه. ښه. ماشاءالله. دا انځر دی؟ دا انځر دی، د افغانستان څخه راوړی دی. دا سپین انځر هغه تور دی. صحیح. ښه. دا ډېر جګی دی هغه. ښه دویم کال چې ما کرلی دی. صحیح. دا بیا بل قسم انځر دی؟ دا هغه تور انځر دی. دا ما هم له بله ځایه. دا خو نو اورجنل انځر خو نو دوی دغه یاتې وي. دا ډېر اورجنل انځر تقریبا داسې غټې غټې تورې دانې کې ډېر زورور دي، ډېر خواږه هم دي. ټیک. دغه خاص دلته سنسیټ دی، یعنې لمر پرېوځي او هلته دا باغ له موږ رالو ډېر ښایسته باغ دی. موسم هم ډېر سوړ دی د خانوزۍ. دغه هم سنټروزه ده ماشاءالله. انیس خانه دغه څه شی دی؟ دا بلیک امبر دی. بلیک امبر. بلیک امبر دی. دا 6 کال. دا لږ بدل نه دی تر دا نورو بلیک امبرو؟ دا خو نو اوس لا پخېږي دی، باید تور اوړي. دا سره ورځ ده. او صحیح دی ټیک دی. مطلب شپې شته؟ شپې پاته دي. ټیک. دغه پلم چې بیا دی، دا بیا د مني پلم دی. د نن تک سور دی. صحیح ټیک.
ښه دغه ګوه شپې پاته دی اوس دا د مني پلم دی دغه تاول د مني پلم دی د مني پلم دی د نن تک سور او دی صحیح دی دا ما خیال لږ یخ به چاپ سوی دی لا او یخ دغه څه لیټ دی او یخ نه دی ولې او صحیح او تاسو سیب دغه دی اوس دا تک سره دی ښه دغه ګل سیم تک سور کوي هغه خو نه دی دغه دی ښه دا ستار کریمسن دی او ټیک ستار کریمسن دی دا تک سور راوړي تک سور راوړي زای خوږم دی کومه از دغه خوږم د پیدایش بس تک سور دی ټیک آیا کوم سم شو زده و دام چې دام لیکمبر دی لیکمبر دی صحیح دی دغه ما خلک وختي پخایش یا دمه خالد روشه کلمه لګولې دي دغه څه شي دي دا املوک دی د پروشه کلمه لګولې شش کړي نه کړی ده وای ګو املوک هم دلته شام لوک کوي کامیاب دی چې املوک دی کامیاب دی دغه بیا د کور باغ دی دا هم د ښکارا کو دلته مېلمانه دي خو نو بیا ټک دی ای بیا د چرګ جماعت راوتلی دی دغه 8 نمبر شپالو دی ماشاءالله ماشاءالله دغه د کور شپ لیکمبر دی دغه سنټروزه ښه او دا سنټروزه ده ماشاءالله صحیح او دا 8 نمبر شپالو دی 8 نمبر شوتالو شوتالو موږ د کور په باغ کې ستا او 8 نمبر دی 8 نمبر څه معنا لري تمام یې بخیر ښه دا نار را ښکاره که دا خو د انګورو باغ هم دی انګور ماشاءالله ښه زبردست انګور دي انار دی انار صحیح ترناپ انار دی ګلابي نوم دی دا له بیخه تا در راوړي که د پیوند کړي دي دا ما کښین اعلان راوړي د لاغه زګیزه د هر کال د کواله کې تر نور انار تقریبا یو نیمه میاشت مخکې پخیږي ټیک دغه د نور سمات انار دی ښه اوسې انیس خانه دا بیا څه شي د نشواتي دی دا نشواتي دی و شش کال یخوال شش کال نور شي یخوال دی بار بیا هم د خوراک ودانې کې بچاوي دي نشواتي درخت شاباد درخت و آباد درخت دا بیا ناوله د رقم تور کلو دی دا په اخري کې د الوچې درخت هم د ښکاره کړو ماشاءالله په دغه کې هم الوچې شته نو داسې وبوله چې 15 قسم فروټ په دا یو باغ کې موږ ته ښکاره کړ او دا ګر ښه سنباله مو خوندوره مو دا د الوچې درخت دغه انګور هم ښه ډک دی او ښه ناوله د انګور دا کوم انګور دی دا سپین ایته دی سپین ایته ښه او هغه چې دغه چې بیا دی دا بیا تخلیفي انګور دی صحیح دا صحیح ټیک او اخوا چې بیا دی هغه بیا اټومرایل دی سره اټومرایل صحیح دا انار هم ښایسته ډک دی دا وي سواتی انار دی سوات هم راوړي صحیح ټیک دا بیا د جوز درخته ده د جوز یعنی جوز هم د لې ستا ماشه یو بل قسم بیا جلا دی ټیک هغه جلا قسم او خو انګور دی هغه هم ډک دی ماشه هغه انګور دا څه شي دي دا شونډې خاني انګور دي شونډې خاني صحیح دا بیا البخارا ده نو دا هغه دی تر 15 14 بلکې تر 20 فروټه قسم جلا جلا فروټ په دا باغ کې دی ولد دغه بیا املوک دی د املوک درخت د املوک دی صحیح سور صافي کوم یو دی دا سور صافي انګور دی صحیح ټیک تقریبا ولس قسم انګور دي دلې صحیح پر ولس قسم ځا الله دې دغه تر آباد لري الله دې پر دې بخت کی پنځه قسم انار پکې دي ماشاءالله ماشاءالله تقریبا پستا بادام ټیک انیس خانه دغه د ناوله د بوټي دی دا څه شي دی دا د لاچي درخت د شش کاله ګل کړی دی ښه دا کښنی کښنی ګلان دي چې ګوادلې لاچیم کوي و لاچي کوي پر وښنده نه نیولږي وي صحیح ټیک خو یو شی ولاړ دی هغه به ورسو انیس خانه دغه خو یو ناوله د للیان په زړه دا څه شي دی دا بکم دی بکم و بکم هم کارل تقریبا شش کال شډک ښه بکم هم کوي دلته دا څو کال درخت دا تقریبا د درو کال درخت ده ښه دا شش کال شډک دی او ټیک صحیح دی ازار الله دې د خیر کی دا د کور د ودان دا درخت د دیار دی دیار و دا په دغه کې کوي په سوات کې کوي صحیح دا دیار ده ټیک ټیک اته نو غټه درس مانه درکړه دغه ماشاءالله برما ده.
دا یې برمه ده ماشاءالله نه نه بیا سمه ده